الذين جاءوا بالإفك دلتا دریم باب دی او دی کی د افک یعنی کم تهمت چې په حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها باندې لګیدلو هغه واقعه پکې ذکر کیږي مفسرین هم واقعه ذکر کړی دا بخاری شریف کې اوږده واقعه ذکر کړی مفصله امام بخاری رحمت الله علیه حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي رسول الله مبارک چې وکړه په سفر باندې تلو د جنگ د آزاد لپاره د جهاد لپاره نو بیان کې به ځان سره دیو بي بوتلا خو بیان یې غړې وي او د بیان منځ کې به قران دازي کولا قران مو وتا پچوایو کنه قران به واچولا حسن وتا تقریبا چې وایو سو په سوي سوي وتا هغه به د خپل بیان منځ کې واچو هغه حسن چې بل اشاره وته نو هغه به ځان سره په سفر باندې روانه کړه حضرت عائشہ په خپل باندې فرمایي بخاری شریف کې حدیث دی فدک موقع باندې دا غزوه بنو المصطلق وا په دې موقع باندې هغه حسن دما په قسمت باندې راووتو رسول الله مبارک په دې سفر کې ځان سره روانه کړو وې په ځان سره مونږه ال تلاړو غزوه بنو المصطلق اوسوا مونږه واپس را روان شو مدینه شریفه ته مونږ نږدې وو په لار باندې مونږه د مکولا د مشکې ناستو نو د زرانو د باربا یو ډولۍ مقرر وا کی جواب ورته ویل کېدل او دا هغه وخت چې د پردې حکم نازل شوی ان وای زنانو د پاره بدا مقرر وي زنانو پاغي کې پټي وي هغه کی جواب د پاسه کې خو دې شو پاغي باندې بخلک مقرر چې دا کی جواب ستا په ذمہ باندې دا به تکوزي چې کوم دې مونږه دا وکړو چې بیا رواني وته باندې پاسه دي نو وای زم د خپل کی جاوی نه کوم شم او د قضای حاجت د پاره لری لاړم د دینه قضای حاجت د پاره لری لاړم دا خپل حاجت می برابر کو چې کله واپس راو رسیدم د زما په غاړه کې وهارو آهار زمانه په لار کې پریوتیو هغه هار بسیده واپس روان شوم چې هغه تلاش کوم ما هغه تلاش کول هغه به ګرځیدم باغې کې ټیم ډیر ولګیدو بهرحال خپل هار په واپس کومنتو چې کله واپس رالم نو زمانه قافله تلی رسول الله مبارک او هغه چې کوم ځای دما کول ټول خلک زمانه تلیو زب هغه ځای باندې بس کې ناستم ما وی چې دا لکه مخکې رسول الله مبارک ته پته ولګي نو بس هغه برا پسې خامخا تسرالیږي یا خپل را پسې راځي بهرحال او اوس چې دما کی جواب وي اوچته کا پوښ د پاسه کې خدای غي ته پته ولې ونه لګي د بخاری شریف کې راځي دا وایي چې دا زمانہ کې ومونګه دعا او درې پسې یو جوړه پړه زمون قضای حاجت ته نکیدو او زمونګه وسنور ډیر زیات سپکشلیو نو سره پته نه لګي چې دې کې دنه سوچته یو کنيشته پکې بهرحال زه چې واپس رالم قافله تلې و په غزای باندې کېناستم صدر کې میدان راغون کو پدې کې د ماسترګي ورلې خوب روان دی راغی زما هغه چې دې نو پدې کې سترګي ورلې هغه صحابي راغی کوم زمانه یې تقریبا صحابي چې راغی هغه صحابي چې رسول الله مبارک هغه د قافلې نرستو مقرر کړو هغه ورستو را روانو چې چې د قافلې نرستو صفاتش ول یاد سپری بدل هغه ورپسې هغه راوچتول وی چې کله هغه راغی یو ځای ولیدم او دې په جنم ته چې کله د آیت الحجاب د پردې حکم کله نو نازل شوی نو زیلی دلیوما نو چې ویلیدم چې دلته کې ناستو په صدر کې ځان نه وخت او وینداسي وی ان لله و ان الیه راجعون او دا په چغه باندې وی انو بزو دا په دې خبره باندې را پاسیدم هغه چې کما او خپل سره وغی کینولو او لری زمانه لاړو زباغي باندې کیناستم زي مدینه شریفه تراو رسول چې کله مدینه شریفه ترالو عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين چې دا خبره ولیدا هغه ور سره د دې نوري جوړ کړی او تهمت اوله کولو چې ښا دی ولګي دا او دای الته راوستا نو دا سې نشي کېږي چې بیا څه سې نشي به خامخا به یو بل سره شکړي په تو کې دا سی وایو دا تهمت چې دی نو باغی باندې ولګولو حضرت عائشہ وی ما ته پته نه و دا خبرې منافقانو په خپل مینس کې خورولي او دا وخت کې د خلق سلور ډلې جوړې شوې وي یو سوچ منافقان چې دا تهمت په حضرت عائشہ صدیقې لګولیو او دا رنګ دا خبرې تشهیری کو دا خبرې مشهور لهم دیم نمبر مسلمانان هغه چې هغه دای کوم منافقانو په دې خبرو کې راغلیو چې څنګه منافقانو غړي وړي خبرې کولی حضرت عائشہ صدیقې مبارکي او دا رنګ هغه مسلمانانو مؤمنانو کولی دریم نمبر مسلمانان مؤمنان هغه چې هغه په دې خپل باندې اس نبی نه خوي او نه بدوي نه وی چې دا کار شوی نه وی چې دا کار نه شوی
څلورم نمبر هغه ډله د مسلمانانو وه چې هغې وی چې نه داسې نشي کېدی هېڅ هم نه دي شوي او دا د منافقانو تهمت په حضرت عایشې صدیقې باندې لګولی دی دا وایي زه نه وم خبر تقریبا یو میاشتې پورې دا خبره چلیده او دې منافقانو دا خبره مشوروله او خلک نور چې دی نو خبرول وایي دومره وه چې رسول الله مبارک په کومه مینه د مان سره کوله هغه محبت زما سره د رسول الله مبارک نه پریشانه به رسول الله مبارک به راغی کیف فیکم تپوس مې وکړو تاسو څنګه یې ما به وی ښه یم رسول الله مبارک به واپس لاړو اسې چې حضرت عایشې سره رسول الله کوم محبت کړی دی هغه شان محبت وایي زما سره رسول الله مبارک نه و په یو موقع باندې وایي زه اودسمات لپاره ووتم او ما سره مستح یعنې د مستح مور هغه چې دی نو ما سره ووته مستح د هغې نوم دی قضایي حاجت مو برابر کړو واپس را روانو هغې چې کوم څادر چیل به سره کړی و په هغې کې خپو نو ښته ټکر یې وواله چې ټکر یې وواله نو هغې یو خیره وکړه وایي هلکه مستحن یعنې مستح چې زما زوی دی هغه دې هلاک شي انو حضرت عایشه ورته وایي دا ته څه وایې دا ته ولې هغه تخیرې کې تاله پته ده شهیده بدرن هغه بدري صحابي دی بدر کې شریک شوی دی د بدر غزا یې کړې رسول الله مبارک سره ته ورته تخیرې کې وایي هغې راته وایي چې تا ته څه پته ده هغه څه ویلي دي هغه خو داسې ویلي دي وایي زه واقعي نه په دغه وخت کې خبر شوم چې ښه په ما باندې تهمت لګېدلی دی وایي ما وی چې یاره رسول الله مبارک خبر دی چې او ټول خلک خبر دی او یو دغه جوړه شوې ده بهرحال چې کور ته واپس رالو رسول الله مبارک ته وی چې ما د اجازت دی د پلار کره لاړه شم وایي زه په دې بنیاد باندې پلار کره تلم چې یاره زه د دې خبرې یقین حاصل کړم چې دا خبره څنګه ده او څنګه نه ده رسول الله مبارک وی او لاړه شه رسول الله مبارک پرېښودم پلار کره لاړم د خپلې مور نه مې تپوس وکړو مور وی او که نه حضرت عایشې ته مور څه وایي حضرت عایشې ته مور وایي او که نه چې هر کله یوه ښځه ډولۍ وي یعنې ښایسته وي او خپل خاوند ته ډېره زیاته ګرانه وي او بیا د هغې دپاره بنې هم ډېرې زیاتې وي هغې سره خامخا داسې کار کېږي بهرحال وایي دغه تهمت را باندې دي ولګولو زه پلار کره وم جړل مې تر دې پورې چې ماسخوتن نه تر سهاره پورې زما سترګو کې خوب رانغې سره د دې نه چې زما د سترګو اوښکې هم نه دي ولاړې یعنې جړل مې او زما خیال دا و چې یاره براعت خو به زما اسم الله جل جلاله نازلی خو لیکن دا پته راته نه وه ما خو وي رسول الله مبارک ته الله په خوب کې ووایي او یا به چې دی نو ورته دک رنګې خبر ورکړي رسول الله مبارک په الله خبر کړي چې دا خبره دروغ ده خو دا پته راته نه وه چې د عرش عظیم نه به زما په براعت کې الله جل جلاله آیتونه نازلوي وي د پلار کره وم رسول الله مبارک راغی زما نه تپوس کوي حضرت عایشې رښتیا ووایه دا څنګه چلو حضرت عایشه وایي زه غوسه شومه ما وی د الله رسول ته رښتیا درته ووایم زما په رښتیا باندې یقین نه کړي زما رښتیا دا دی چې هېڅ هم نشته دی تهمت یې هسې لګولی دی را باندې نو په دې باندې یقین نه کړي خو لیکن که زه درله دروغ ووایم او نو په هغې باندې به یقین وکړي خو څه وایي فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون بس هغه د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام خبره به وکړم چې زامن ورته وي یوسف شرمه وخوړو او هغه وایي چې عجیبه شرمه خو جامې د سمې ده مې وویستې او یوسف یې وخوړو فصبر جمیل بس زما کار صبر جمیل دی نو والله المستعان علی ما تصفون او زه په دې حالت کې بستره باندې پرېوتم رسول الله مبارک ناست و کیفیت د وحي په هغه باندې جاري شو رسول الله مبارک وحي نازله شوه الله جل جلاله لس آیتونه دلته نوالي تر لس آیتونه الله جل جلاله د حضرت عایشې صدیقې براءت کې الله جل جلاله نازل کړي آیتونه نازل شو رسول الله مبارک ما ته وایي چې برأک الله الله جل جلاله بری کی وی ما ته مور وایي چې پاسه حضرت عایشه وایي ما ته مور وایي چې رسول الله مبارک ته پاسه وی ما وایي چې رسول الله مبارک ته نه پاسم زه به حمد نه بیانوم مګر د الله جل جلاله به بیانوم دا خو الله جل جلاله زما براءت هغه چې دی نو بیان کړو بهرحال حضرت عایشې صدیقې باندې تهمت ولګېده الله جل جلاله آیتونه نازل کړي د براءت د حضرت عایشې صدیقې باره کې او الله جل جلاله هغه کافران ذلیل او خوار کړي او هغې چې دی نو په خپل مقصد کې ناکام ګرځېدل الله جل جلاله ارشاد فرمایي والذین یرمون ازواجهم هغه کسان چې بدنامه ولګوي په خپل بیانو باندې ولم یکن لهم شهداء او نه دوی د دوی لپاره ګواهان الا انفسهم مگر نفسونه د دوی وي فشهادت احدهم
بس گواہی د یو د درې لرا اربع شهادات سلور گواهی دي یعنی سلور گواهانی به وکي او څنګه گواهی وکړي بالله قسم په الله جل جلاله باندې انه لمن الصادقین چې دې یعنی خاون دې خامخا د رښتونو نه دي یعنی والخامسة او بنتو بیا بسوي ان لعنت الله چې بنتو بیا بداوي یعنی بنتو گواہی دادا ان لعنت الله چې بشک لعنت الله جل جلاله عليه فتبان دي وي ان كان من الكاذبين کچریوی دي دروغجننا چې کوم تهمت د په خطا باندې راکول کې چې دې دروغجن وي بدري د الله لعنت وي ربي سره گواهانه وږي چې دما دي قسم په الله دې رښتونی اما په دې کوم تهمت په خطا باندې لګول دي بنتو گواہی بيداشي ويدروا عنها العذاب او دفبت الذي بكري عنها دري زناننا العذاب سزا نو دین و سزا څنګه ختميږي هغه دار چې دا به هم سره گواهی کوي ان تشهد اربع شهادات دا چې دا زنانا گواهی وکړي اربع شهادات سلور گواهی بالله فالله جل جلاله سره د قسمنا انه لمن الكاذبين چې بشک دا خاون خامخا دروغجن نه دی یعنی دما دا خاون چې کوم تهمت را باندې لګی دی دروغ وای په پینځو پیره وسوي والخامسه په پینځو پیره بداوي ان غضب الله عليها چې بشک غضب د الله جل جلاله دی په دی باندې وی یعنی ما باندې دی وی ان کان من الصادقین کې شرط راوي بي دا خاون زما د رښتونو نه که زما دا خاون رښتیا وي او برښتیا ما باندې تهمت لګی بیا دې الله غضب په ما باندې وي ولولا فضل الله علیکم او